ونستعينك على الصراط يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو لا علو ذيك دوانا خبر جائز لا علو ولا علو ولا سفل ولا سفل ولا غيرهم. نو الله جل جلاله جهت نه لري او پاغي باندې دا اعتراضونه راغلي دي چې علامه ابن تیمیه سے فرمایي چې رسول الله مبارک الله تعالی لیدلې دی او جنتیان به ویني. نو دا رؤیت خو مستلزم دی د دې لپاره چې الله رب العزت دې په یو طرف یو جهت باندې درائینه کړه. هغه نه مې درته جوابات درک. دې دوی اعتراض په دې باندې دا راغلی چې الله تعالی جهت نه لري او بر نه دی علو کې نه دی. نو دا لاسونه به ولي اسمانو ته اوچتوي. نو جواب پدې کې نبی مونږ داو کو سیب علیه رحمت چې دا قبله د پاره د دعا لکه څنګه چې مانځ کې تمخ کې خانه کعبه تا خانه کعبه قبله د پاره د ماندو. دا کتاب المنجیات کې علامہ خرائطی ویلي او امام نووی په المنهاج شرح د مسلم کې دا ویلي. دریم اعتراض پیدا داو چې دا معراج ته چې برتلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله بر نو صفته تلې جواب داده لنوریه من آیاتنا بر قدرتنا د الله ډیر دي جنتونه دي دوزخونه دي فلان 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 دا په الله رب العزت کړی دي. جنتونه بر دي او دوزخونه دا څوک وي د ووانو زمکه د لاندې څوک وي سدرۃ المنتهى پوری د جهنم احاطه ده اسمان به سور شي کا ورځ د قیامت او د سدرۃ المنتهى نه بر بیا جنتونه. بل اعتراض پیدا دی چې ثم استوى على العرش دې سبب وایي څه ثم استوى على العرش. جواب دا دی چې دا د متشابهات نه دی او په متشابهاتو کې هغه څو ګوتی وایي چې هغه اهلی زیغ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عائشہ صدیقین روایت ته چې زار ایت الذین اے عائشہ صدیقی چې تکلوین یا کسان یتبعون ما تشابه منه چې هغه په متشابهات په صورت کې شي نو د دین په حذریهم لدی څخه وډاریجا ځان ته په پریس کا الله تعالی دی ول نو ای خو دې نو می ول کمی خو دې اهل زیغ. د دې وجنا د علامه شبلی رحمه الله نه پختنه وشولا دا قول د دې الله تعالی چې الرحمن علی العرش استوى نو علامه شبلی وتوي وی الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى. الله جل جلاله چې ده لم يزل ده لا يزال ده اول ورلره نشتا عرش خو بل ورس پیدا شوی ده. نو دی عرش پر رحمان پوری استوانی ولیدا الله نو عرش بنو دا څنګه کې چې الله په عرش پوری استوا ولې او مکان جوړ کړی. لا د جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ نه چې کله د دې آیات په حق لبانی تفوس وشو نو فقال استوى علمه بكل شيء فليس شيء اقرب اليه من شيء. الله تعالی زمونږ استاد په شان نه دی مونږ تاسو ته دا دیوال نږدې دی هغه مناره رانه لري ده
دا مناره راته نږدې ده او هغه ګیټ رانه لرې دی او هغه ګیټ راته نږدې دی داسې پسې زا 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 هلکه د فوجون قلا رانه لرې ده فکر دې رالی مولا صاحبه او الله پاک جل جلاله ته داسې یو کوم ځای نشته چې دا ورته نږدې دی د هغه بل ورته لرې دی نه والکل سوا والکل سوا او دارنگی جعفر صادق سے فرمائی لی ومن زعم ان اللہ تعالی فی شیء او من شیء او علی شیء فقد اشرکا غیر مقلدین خود دې شرک نه لري ایمنګ ځان بچو کوم له ځان بچو جعفر صادق فرمایي چې دا عقیده اولرلا کما عقیده چې ان الله تعالی فی شیء الله په یو شی کې ده او من شیء یاد یو شی نه ده او علی شیء یا په یو شی باندې ده فقد اشرکا به په دلیل ویوالی وَإِذْ لَوْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ كَانَ مَحْمُولًا که الله په یو شی باندې شي نه په عرش باندې شي نو الله به بیا محمول وي ته یو څه توخه جنو ته باغی باندې محمول شو لیکنه نو محمول الله پاک نه دی او ولو كان في شيء لكان محصورا که الله په یو شی کې ویل کدي جمعات کې دی نو بیا خو دی جمعات کې محصور شو جماعت تیرانا راتاو دیکن جماعت پکی محفوظ ولو کان من شیئن کده یوشینوینو لکان محدثا دیبا محدث بی تفوز شو د امام الحرمین حل الباری تعالی علی العرش ای باری تعالی پا عرش بانی دی فقال فی الجواب امام الحرمین و تجواب کی وئی چې خلق العرش من درة الله تعالی د یوم الغلرنا عرش پیدا کړي وهو بالنسبه الى قدرته اقل من ذره دا عرش د الله په قدرت ته چې والی د ذرینم کم دی الله قدرت ته چې والی د ذرینهم کم دی چې عرش واټ دی دا عرش مولا څو دغه دی دا ګډونه دي 3,60,000 او د یو ګډ نواله بل ګډ پورې 3,00,000 کالو مدل دی یو ګډه دونه غټ دی چې لاندې 12 زره ساراګانی دي او دا په نسبت سره چې والی قدرت د باری تعالی تنو اقل دی د یو زرینا فکیف یکون مستقره به مستقر د کوم ځای نه راشي نو بیا وایي واما رفع الايدي الى السماء في وقت الدعاء فهو تعبد دا خو موږ ته خدای او د خدای رسول دی چې دا سنت ونیسي پیغمبر علیه السلام په دوا کې له سنت چې تول په مشکات کې به تفور خطو دلایل کوي او واپس بیا په مخ باندې راخل په مشکات کې به پوره تحقیقات وکړو هغه به نه خبره لیکن دعا باسرست روان دي التم بيده تكون يجي لو سنة هو تول تدي ملا صاحب لا تشتها الفتاوى الإبراهيمية صفحة 101 ما من التداغين خبره وقال الجنيد البغدادي متى يتصل من لا شبيه له ولا نذير له بمن له شبيه ونذير لکه یو هغه چې هغه شبيه او نذیر شته او یو هغه چې هغه شبيه او نذیر نشته دي چې چاله شبيه او نذیر نشته دي هغه مو متصل کوي دا هغه چا سره چې هغه شبيه او نذیر شته دا الله صفاتونه باندې ګمان د دې بندګانو صفاتونه مکوا الله پاک موږ ونه نه چې په یو ځای کې ني یا په سملی فکر رااله یا په ډډه لګي یا په قرارې نيسلا الحقائق الجليات 43 نمبر صفحه کې نا دا خبره راځي دا راغله او کرانیو سویل کو تکانو اغي ويه وقالت الكراميه ان الله تعالى استقر على العرش الله تعالى
په عرش باندې برقرار شوی حتی امتلأ منه عرش مولا د الله نه ډک شوی والعیاذ بالله عرش مولا وی ډک کو وی دلیل ته الرحمن علی العرش استوى مونږ وی سلف ته وګورا سلف د تفسیر کوي استوى غلبه حاصله کړي دا څنګه دګنی چې یو مو تعالی مناره جوړ کړل منارین لاندې ګرځو را ګرځو او مناری په انچت باندې زمونږ ته وس او د قدرت نه رسي منارو چې تولې نشو د یو ځینې بل ځای توللې نشو کله را لیکن الله پاک دې تجري تدبيره من العرش الى الفرش دې وجنا د استوا معنا په شیرونو کې راغلي ده ها شیر د لغوي معنا د پر دلیل ولایات ته اهل کلام لغت وی قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم محراق الک بشر چې ده نو په عراق باندې استوا وکړه په غیر د تورینا او په غیر د یولو د وینینا اسی خپې او تودر زول یو بسکازي کی ونی او بحر الكلام کی دا خبره ذکر کړی دا امام ابو المعین سفیم ویری په 126 صفحه استوا په معنا د استولا وای دیو د بل یو ځغنه استدلال نشي یا غوین ددا وین ددا دغه دا سوچ بدل نه چې دا چې نه سم د سکه نه چې به دا هم خیر دا چې په ودره ولې دا او چې دوانه خپل د دې چل کړي نو به ول خوب راځي دا جالب د نوم دی او دا باز د شي باز چې دا خوب سړي دراولي دا کوي دا وین دراولې چې وین دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم راوستره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وین دی سوي اين الله قالت في السماء الفاسمان كده قال من انا زسوكم قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي متوجه شوي اعتق ازيادك فانها مؤمنه لا مؤمنه ده نقول چې دی ویل چې الله تعالی په اسمان کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنه ویل تاسو په اسمان کې نه مانه نو وای په اسمان ارته کوم دې چې مونږ ویل ته الله او هو معكم اينما كنتم اول خدای دا چې دې اسمان کې دی ها نه دا خو دې لپاره مستلزم نه دی چې پس مکه کې نه اوس رضا په دې حدیث ته تلک کلام کوم قال الاكثرون معلول شاذ اکثر عالمان وی چې دا معلول او شاذ روایت معلول دي شاذ روایت دي وقال البيهقي امام بيهقي په حدیثو کې به معنی دې تکړه سره دي وی مسترب دا حدیث مسترب کتاب الاسماء والصفات صفحه نمبر 422 حدیث مسترب دا حدیث مسترب دے علامہ حیثمی وی په کشف الاستار کی پڑھن بیجل 14 صفحہ وقال زاہد الکوثری دې کتابونه وارده او سمساره دغه من په دوه واسطو باندې شیخ ډاکټر شیر علی شاه صاحب رحمه الله تعالی شیخ الشیخ دغه نو دا زاهد الکوثری چې د حنفیت د پاره زبردست کارو ولیان یو د تعصب په بنا باندې هغه څوک نه قبل تعصب باندې کې حقیقت احقاق الحق بکې دغه زبردست کاری کړی د مذهبي حنفیت لپاره د دوه جلد یو کتاب خامخاوالی النکت الطریفه یو څلېرش مسلې وي او په منګ احناف باندې قرضونه غد ادا وکړي څو د کلونو وړاندې چې کوم دی مولیانو دا ویلو چې زمونږ دا نقضونه په احناف قرض النکت الطریفه هغه ودی کو خاص ولاده داسې
زبردست تحقیق کړی په دغه مسایلو باندې چې یاد یې ولري النکت الطریفه د زاهد الکوثری. تاسو دا ټول د اردو والا دا واړه مشهور کتابونه باندې دینه تاویږي راځي موږ تاسو ټول پیدا لا شي ذاتي چې غټ پوری تحقیقات خاص کر په عربی کې تحقیقات دي دې کتابونو تلار شي چې د مولاتو بي در باندې څه ملا سره په خبره باندې پوي شولې نو النکت الطریفه د ځان لمستقل درانګه ها د نور کتابونه یو کتاب زبردست انداز کې دا نه په لپاره خو محقق لا کاري برابر ها نو علامه زاهد الکوثری کې دا کار دی چې د فقيه هم دی د محدث هم دی په دې ټول علوم باندې هر یو علم الکلام کې ماهر دی هر یو شی باندې تا هر یو شی څنګه چې سړي ته خدا پته لګي چې کدا پلان کې مولي چې په علم الکلام کې ماهر دی صرف پلان کې مولي چې په فقه کې ماهر دی صرف پلان کې مولي چې په حدیث کې ماهر دی صرف پلان کې مولي چې شیخ القرآن دی صرف لان کې مولي چې مؤرخ دې صرف او یو داسې چې جامعه تاسو مدرسه جوړه کړئ لیکلي وي جامعه فلاني او جامعه خو دې طریقې دا ټول علوم کې چې تاسو کې صرف ناظره کې نه څنګه جامعات چې دا جامعه دغه کې په دې حدیثو کې جامع هغه کتاب ته وایي چې اتفنون په راغلي ته بخاري او دارنګ ترمذی دا اوس جامع کله راځي خو تاسو وانه چې څه راغلی د تفسیر په دقرنګ چې دا تاسو وانه هغه په کتاب پڑھاوي نو بیا به الدا جامع وي دیني مدرسه به سبای مدرسه خان زاهد الکوثری دا ویلي سی بلای رحمت سی پرمای وی قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من الاستراب ويسيب عليه رحمت الله تخبط چې دې حدیث کې پرې کې دا حدیث روایت بالمعنى دې سخت استراب کې یو نه الفاظ بلکې بلنګي سخت استراب کې دي چې په من استراب دي ته ویل کېږي چې الفاظ مختلف راشي او په من کې تطبیق نه کیږي استراب وي هامش الاسماء والصفات فدا الاسماء والصفات د به قبانه ذ هامش لیکلي دی غاړه چې دی غاړه ته کوم سره شي کنه دا دې ته حاشیه وي چې دې بازو ټکو شرح وي او چې دې سره تعلق نو ساتي خپل ځان له مستقل تحقیق نه دي ته هامش وي لکه فتاوا قاضي خان دا ذکر شوی دا علی هامش علمگیری او دا علمگیری سره تعلق نه ساتي او په دې غاړه دا کړی چې طالبان تقریصاتان چې یو علمگیری دی واغسته درې فتاوی دی واغسته قاضي خان او بزازیه مسر علی خدا په هامش ذکر دي هامش دقیق وي ها او زاهد الکوثری دا وی زاهد په اسماء او صفات باندې د هامش ضروری دي لکه څنګه چې د په بهقي په سنن باندې دا دغه ضروری د جوهرۃ النعمه دا دقن نظام په دې باندې دغه ضروری د موږ حافظ عراقی شه ویلي دي دا د حافظ ابن حجر استاد دی لوی شخصیت دی د فرمایلی دی شاذ حدیث شاذ دی تنقیح المفهوم الجاریه صفحه 355 کې ویلي او حافظ ابن حجر په خپل ویلي وفي اللفظ مخالفه كثيره التلخيص الحديث کې دا ویلي دی دریم جلد 323 او شیخ ابو غدام او دارنګ شیخ عبد الله الغماری دي دوان ویلي وحديث معاويه بن حكم في صحيح مسلم حدیث ته معاویه بن حکم د ان الله والا دا راغلی په مسلم شریف کې لکنه شاذ مردود لوجوه شاذ او مردود د غنو وجوهنا بیغت ذکر کړی فتح المعين بنقد کتاب الاربعين کی دا خبر ذکر کړی دا الکه ته سوال کوي چې د مسلم شریف روایت ته او تاسو د مسلم شریف روایت کې دونه نقضونه را پیدا کړل نو اوس سره ته کې جواب دا دی
چې مسلم شریف پر روایاتو باندې واضح دا تنقید دی وسنو علماو نه دی کړی مخکنو سلف الامر نقل دی لکه جلال الدین سیوطی رحمه الله جلال الدین سیوطی رحمه الله تعالی اغا دغه حدیث چې ان ابي واباك في النار رواه مسلم اين ابي صحابي تفوسكو اين ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار دا حدیث جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه تکړه دی مولا صاحب وایم دای ضعیف او رټکړی او ناشنا تحقیقات کوي جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د الله د نبی په ابوینو باندې ناشنا تحقیق کوي چا د جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه مستقل کتاب په دی باندې زمونږ په تفسیر کې په دی باندې کوم مضبوط دغه مباحث تفصیل راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او اولاد چې د جنتیان دی الله تعالی او تعالی ژوند کړي ایمانی څنګه راوړي ژوند کړي ایمانی په خپل ځای شرط تشریح کو که شرط داسې موشي چې دا شهید غشیدا مولا صاحبہ دا حدیث ته مسلم شریف استراب نوزی او صفام شي نو بیام د ان الله قالت فی السمان مراد جهت عالیه ده چې اصلي الخلق د الله پاک نسبت جهت عالی ته کې دا څنګه چې جهت ولمنی جهت ورلره منی خو نو که زمونږ کې یو امیر صاحب د عقیده باندې ډېر برابر دی یقیني جوړ دی دا اغزوی چې دی نو هغه هم ویوړلو د ملیشي والا فوجیانو نور کسان یې ویوړ کیس سخت هلکه د نورو کسانو ولروني ول وکیلان دنه د خپل نږدې رشته داران دال چې امیر صاحب د وکیل غم په کار دی هغه ویل شوی دی غم مې ولویل کړی هغه کوم چې ناشنا کار چې د امیر صاحب چا د تعلقات معلومات نشته د وکیل چاته پیدا کړ بیا ولا را چې امیر صاحب دا خبره لګه غوري ده د دې وکیل غم من به سره مدد وکړو د وکیل غم په کار دی د پیسې سمون لګو هغه ول کړی مې دی په درېمه پیره چې ولا را لوي وکیل نو هیڅ بیا چې وکیل کار شر دي تفلیت ته پوسو چې تا وکیل نیولې دی نو څوک دی کم ځای دی اشاره وکړه نو زدا قیدا نه راځم د سنت پر جماعت کې الله بار دی ولاندې نه خلک چې دغه نه چې کوم هغه کله چا دی رضا کارو کوم خلک ته ویل چې با نو د دین مراد ده نه ان شاء الله بار دی ولاندې نه دی په عرب کې خلک دا چې کوي مولا صاحبام او دا خبره چې د مولا صاحب زمونږ د ورکوټو مليانو نه دا خبره علامه ابو الولید الباجی المالکی فقوانی عالم دا چې څنګه د محدث ته دا خبره هغه کړی د په منتقا شرط مؤتا کی مؤتا والمنتقا شرط مؤتا دا د مؤتا د امام مالک باندې د شرح کړی او کوزمون په مؤتا د امام محمد شرح غواړي نو کم یو دی كما شرح هذا عبد الحي الكنوي شرح ته معلومه ده سنمي الممجد خادرنګ چې کوم دی سیب علیه رحمتا یقال ولکی مکانه فی السماء بمعنى علو حاله ورفته وشرفه فکذراله الک فلان کې شیخ الاسلام او قوی نن سبا د اسمانو څخه خبرې کوي اسمان څخه خبرې کوي شاع علم جرير من خلق نسبت بركة هو ينسى غير يقول الاسمان وصل تكي خبري شيخ جميل حليم حسيني وطوي فلعل الجارية شاهد كذا جارية تريد وصفه بالعلو مراد ذات دا الله نده وصف بالعلو مراد وصف بالعلو وبذلك يوصف كل من شانه العلو دا چاویلی دی النجوم الساریہ فی تاویلی احادیث الجاریہ خط تحقیق پر تزوس را دا کو مجاز
مسند احمد براواړه ها په مسند احمد کې به 29 جلد 405 صفحه راوړه او دا حدیث جاریه تراغله ده ها امام احمد بن حنبل سند پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قریب ده امام مسلم استادانو هغه ده امام مسلم د استاد د بخاری استاد اخوا په چلا شغه څه وای دا حدیث د جاری کې راوړل نو دا جاریه راولې شرع وستو فقال لها رسول الله سلام متو فرمایلو من ربک رب سود قال الله قال من انا فقالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه وش خبر جوه دا حدیث هغه کې کوم راغلی دی علل د شذوذ نفات دغه شی دا راغلی هغه کبل کتاب د سنن دارمی او تراواړو سنن دارمی 2 جلدونه کې دي په دې کې 2393 نمبر روایت راواړي 2393 وإذا جاریه راولي چرای وصله قال اتشهدين ان لا اله الا الله دې خبرې دوی کې قالت نعم قال اعتقها فانها مؤمن علامه الباني شیخ هغه وی تحقیق او ریسرچ مې وکړو نو په دې نتیجه باندې ورسېدل ما چې دې کوم د مسند احمد پر روایت کې ول من ربک قالت الله راغله دغه روایت په ټولو کې زیات صحیح راوخاته صحیح راوخاته دا حسن صحیح ولا دغه شدا روایت او دارنګه دا رفع الغاشیه د شیخ نزالی بن ابراهیم اغم دا ذکر چې دا د اتشهدین والا روایت دی دا چې کله منګه ته په مسند احمد کې او په سنن دارمی کې دا روایتونه رال نمون پیښو چې یو شاندار بلکې بل شاندار دا دی راوین روایت په معنا کوي اوس په دې باندې سبب سوچ کول غواړي چې دا من ربک قالت الله دا روایت بالمعنى ده اتشهدين ان لا اله الا الله قالت نعم دا دوانه روایت بالمعنى دي قالت في السماء دا روایت بالمعنى نوري چې څومره نصوص دي نور ټول تواړي نور نصوص ته دې خبري وازونه درکې چې دا قال الله او تشهدين قالت نعم دا روایت د نور نصوص او د قواعد او د شرع سره برابر دا روایت باللفظ دی اصل کې او دا فی السماء والا روایت بالمعنى دی چې صحیح ومنل شي دا به روایت بالمعنى دا څو نقوز په جهت باندې واردو چې جهت ورلشته څنګه ولرنه معنی هغه می تاسو تکریم الله صاحبہ واردو څنګه لري انو دا شرحایت زیات خبرې به په حدیثو کې څه کوي مولا صاحب خوان کوي وسو توکی ولا یجری علیه زمان او نجاری کیږي په الله رب العزت باندې زمانہ لأن الزمان عندنا عبارة لك زمانا فنزمن باندې عبارت ده د متجددنا يقدر به متجدد آخر چنداز کولې شي په دې باندې بل متجدد زمانہ خو نوی راځي او په دې نوې زمانہ باندې خلک بل متجدد شي دغه کوي دا څه کوي مولا صاحب اندازه کوي چې په اندازه کا اندازه کا تراکه دا دولس دا ورځ تراکه دا دولس ناشپاش دا دیش تراک دا میش ول دا دولس تراکه دا کان دا څه شو دا دیه کې تراکه دی ټولونه دا څه شو ټول نو ګوره زمانہ دغه متجدد را پیدا کی بل متجدد په دې باندې اندازه کیږي پښتو کې به پیښه کنا دا خدا دا حکما او فلسفه په دې طریقې باندې خبرې کوي چې پوسو کې شاده کا خیر واګ دې کم نه خو په دې لګو ته چې دا دې خیر واګ یاد خیر واګاو خیر مداري دا
یو خدای دې راته وي ته کې ګران کې ما تاسو ځکه پښتو کې ویم چې وینګار زمکا زمانہ بنی زمنګ باندې عبارت دې د متجدد نا چې اندازه کولې شي په دې باندې متجدد آخر ورځ باندې په ګنټو خلق ورځ شمار او په ورځ خلق بل متجدد میشت شماري په میشت باندې خلق او په نس د پلاس په باندې دا عبارت دې د مقدار د حرکتنا و دا افلاک حرکتونه وکي د دې او دا ځان د مسلک د کبدي کې لاړه من به خرابي بګدا دا مقدار د حرکت د افلاک الله تعالی منزه دي عن ذلك الذي خبرنا زمان الله لرا نشته زمان الله لرا ذکر الله پاک متجدد د دین الله پاک او متجدد نه چې نوې نوې پیدا کیږي نه ان مخکې ګیره تور او به ګیره سپینیږي بیا دا کیږي د خاطر لو جوان به بوډا کیږي د اشتراک په موتا باندې دا متجدد دی هغه باندې الله تعالی دې څخه کړي والله تعالی منزه عن ذلك دې په استاد د چا پیر ها څنګه دې په دا په سبب کړی دا سان دا مونږه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي وعيد ذبك كتاب ونبي